لیکن دا ملک ته دا چې دا د اسلام په نوم آزاد شوی دی او دلته کې د اسلام سره مسخرې شروع دي. د ټولو نه اولا مسخره دا ده چې دا پاکستان په 14 اگست د رمضان المبارک په 27 باندې 27 شب په هغې باندې دا آزاد شوی دی. په کار خدا وه چې دا اسلامي ملک دی، دا مذهبي ملک دی، په دې کې اسلامیان اوسیږي، په دې کې مذهبي خلک اوسیږي. مونږ د 14 اگست په ځای باندې په 27 رمضان المبارک باندې خپل د ازادۍ جشن او د ازادۍ خوشحالي مناولې. لیکن 14 اگست یو 14 اگست دی، 27 رمضان د پاکستان حکمرانانو ته هم نه دی معلوم چې په دې باندې لا پاکستان څه شوی دی، آزاد شوی دی. د ټولو نه اولنی ظلم دا دی. دویم د ټولو نه لوی ظلم دا دی چې کله دا ملک د مذهب په نوم آزاد شوی دی. زمونږ مذهبي ژبه عربي ده، ولې قرآن په چا کې دی؟ په عربی کې دی. رسول انور صلی الله علیه وسلم عربي. زمونږ مذهبي ژبه عربي ده او زمونږ قومي ژبه اردو ده. نه زمونږ مذهبي ژبه زمونږ په دفترونو کې شته او نه زمونږ قومي ژبه په دفترونو کې شته. دا د غلام قوم نشان دی، نشان. دا پارلیمنت د دې قومي منبران، دا زمونږ منبران دي، دا زمونږ نمائندگان دي، لیکن هغوی په اسلام پورې ټوقې کوي، ټوقې. اوس څومره ظلم دی په روی زمین باندې. د ظلم ابتدا ټرمپ کړې ده او پاکستان چې ځان ته آزاد ملک وي په مستقبل کې هغه نوبل انعام د امن چاله ورکوي. دا پاکستان دا منصوبه پیش کړې ده چې مونږ به د امن هغه عظیم انعام دا به مونږ ټرمپ له ورکوو، ځکه چې د ډېره توره کړې ده. ټرمپ سعودي ته راغلی و، څومره اربه ډالر د کافر زوی ویوړل. ټرمپ دوبۍ ته لاړ، څومره عظیم شی ویوړو. ټرمپ قطر ته لاړ، په 400 اربه ډالر باندې جوړ شوی جاز هغې په تحفې کې د ځان سره څه دی ویوړو. او که ورته وویل چې په دې ملک یوه علاقه د غزه ورته ویلی کېږي، هلته کې ماشومان د لوږې نه مري، د هغوی د اوبو بندوبست وکړئ. یو اسلامي ملک هم د هغې د اوبو د بندوبست کولو دپاره تیار نه دی. یو اسلامي ملک هغوی ته د خوراکي موادو د مهیا کولو دپاره تیار نه دي. دا دلیل د دې دی چې مونږ آزاد نه یو. ولې آزاد قوم هغه خپلې فیصلې په خپله کوي. دا جومات او مدرسه دا د دې ملک د اسلامي شعائرونه یو عظیم شعار دی چې څوک راننوځي جومات وویني چې الحمدلله د مسلمانانو ملک دی، مدرسه وویني د خدای شکر به ادا کړي چې الحمدلله د دین د بقا دپاره، د دین د دوام دپاره په دې کې د خلکو د دینی تربیت دپاره مدرسه ده. لیکن نن هغه آزاد ملک د دې آزاد ملک حکمرانان لګي وای 50 جماعتونه به د اسلام آباد په ځمکه باندې آباد دي. دا به زه ورانوم، ستا پلار مخکې نه وران کړي. انشاء الله العزیز جماعت به ته ورانې او مولا به ژوندی وران به کړي، بچي هغې بیا د دې نه غټ جوړوي. د دې پاکستان په جوړولو کې صرف قائد اعظم محمد علي جناح هغه قرباني نه ده ورکړې. قرباني الحمدلله هغه خلکو ورکړې ده چې د دلیل په طاقت باندې همو، د ژبې په طاقت باندې همو، په روحاني قوتونو باندې همو، او د دې ملک د جوړولو دپاره، د دې ریاست د قایم کولو دپاره هغه علماو هم قرباني ورکړې وه. لیکن نن عالم شاته لاړ. ولې؟ عالم ستانه مطالبه کوي چې دا ازادي چې په کوم غرض باندې تا حاصله کړې وه د هغې دپاره تا څه وکړل. نن دا ملک چې د ازادۍ په بنیاد جوړ شوی دی، ولې په دې کې ظلم و ستم دی؟ د ظلم او د ستم تاریخونه خلکو جوړ کړل. پرون په سوشل میډیا باندې په مردان کې یو نوجوان هلک دی، لغړ کړی دی، مکمل لغړ دی، او بیا 2 کسان لګیا دي هغه وهي، او بیا په سوشل میډیا باندې د هغه د بربند تصویر خلکو ته ورکړی دی چې دا دی مونږ یې دله څه کوو وهو. اوس دغه نوجوان د ظلم او د ستم شکار دی.
چا چې د ده سره دا ظالمانه عمل کړی دی پکار دا دی چې موږ آزاد قوم یو وینیسو او داسې د عبرت سزا ورله ورکو چې د دغې نوجوان د مستقبل ژوند په مستقبل کې د خلکو په مخ کې سترګې کولاول د هغه ته نصیب شي ورنه د هغه خو تر مرګه پورې ژوند بلکې د هغوی د خاندان د هغوی سترګې به همیشه د پاره ټیټې وي او یو دانه ده دا څومره قتل و قتال جوړ دی په ډرون حملو کې د ازادۍ باوجود څومره نوجوانان شهیدان کیږي کله پولیس شهیدان کیږي کله فوجیان شهیدان کیږي کله د ملک د عوامو بچی شهیدان کیږي کله په ملک کې د عوامو نوجوانان شهیدان کیږي اخر دا شهادتونه دوی د کوم نعمت په سلې کې دوی ته میلاویږي کته وای چې موږ آزاد یو نو آزاد قوم خوددار آزاد قوم خپل فیصله په خپل باندې کوي هغه د غیر په ذریعه باندې د غیر په اشارو باندې نه کوي الله دې وکړي چې پاکستاني قوم پر روان جمعرات پورز په 14 اگست باندې خلکو ته د پاکستان د یوم ازادۍ داس یو نمونه پیش کی چې خلک وایي چې افرین دا آزاد ملک دی او د دې قوم هم آزاد دی